بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی په مجلس کې څه کسان ناستو چې په هغه مجلس کې یو کس داسې و چې هغه ډېرې خرابې کپړې اچولې وې، حالات خراب او بدو. چې کله مجلس ختمېده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه کس ته آواز کوي، وی ته کېنه، تا سره مې کار دی. هغې کېنه، بیا ورته فرمایي د دې جانماز لاندې پیسې دي دا راواله. چې هغه جانماز اوچت که 1000 درهم ته لاندې پراته و. ورته وایي دا واخله او په دې باندې خپل حالت ټیک که، ځان له کپړې پیزار دا برابر که. هغه کس ورته وایي حضرت زه خو مالداره سړی یم، ما ته د دې پیسو ضرورت نشته. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی ورته فرمایي بیا تا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ارشاد نه دی اورېدلی، دا حدیث مبارک ته نه دی اورېدلی چې ان الله یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده. الله دا خوښوي چې د خپل نعمت اثر په خپل بنده باندې وویني. یعنی چې الله در باندې کوم انعام کړی دی، کم مال او دولت یې در کړی دی، ګاډی او بنګلې در کړی ده، پیسې یې در کړی دي، هغه استعمالوه سره د وسه چې وس دې رسي خیرن پیرن او ګنده مه ګرځه. الله جل شانه په خپله هم ښکلی دی او ښکلی خلق خوښوي. صفایي سترایي دا کوه، صفا سترا ښکلی جامې الله در باندې نعمت کړی دی، نو هغه نعمت استعمالوه. الله جل شانه په دې ډېر خوشحالیږي.